دا یو ورور وی قبر باندې څادر خورول څنګه دي؟ بعضې کسان دا بعضې قبرونه داسې وي زیارتونو کې هم او د مور پلار د نیا نیکه یا د یو عالم قبر یا د حاجي صاحب هغې باندې دا څادر یې خوروي، بلکل د شریعت خلاف ته دا ښه. ما خو بعضې زیارتونو باندې دا وکتل چې د کپړې باندې چار قل لیکلي دي، تاسو به کتلي خرڅېږي بازار کې دا بعضې پیسو دپاره د کسانو دا چل کړی او یا هغه په دې قبرستان ته چې لاړ شي وګورې او په هغې کې په زیارتونو او په عامو قبرونو باندې کپړې خورې وي او بعضې کسان چې مړی وشي نو سیره پې اچوي. کتلي هم دي. بله ورځ هم زه یو کس جنازه م وکړه، ما پکې بیان و، نو هغه بیان نه بعد بیا چې لاړو نو ما ته کسانوي صورتونه دې ته ویل دي، خو چې موږ څنګه ورنږدې شو نو کسانو سره سیره او رایه وړه. وی ورګه دا خوره وستا چې صبر صبر. ما وی ته صبر وکړه دا مه خوروه. ویل ولې؟ ما وی ځکه مه خوروه که دا سړی ګناهګار دی او د باندې عذاب شروع دی او ته ورته سیره ورچې نو دې تا نه خوشحاله دی که خفه دی؟ یو کس جیل ته ځي، پولیس والا نیولی دی، ورنټ دی او حوالات ته اچوي او تا خو له هار راغستی او سیره ورچې، او به تا نه خوشحاله که خفه به یاره خفه به نو مې که دی مجرم دی، دی ګناهګار دی، اوس به د قبر کې تپوسونه کېږي او تا وله سیره راوړې په قبر یې خورې، دی به تا ته دعا کوي که خیرې به کوي. یاره وي دا خو ټیک خبره ده. او ما وی که دی نیک عمله دی او دی جنت ته ځي نو ستا دغه سیره چې د خاورو د پاسه دې خوره کړه هغه ته هېڅ پیدا نه رسوي. وی اوس هم راوړې د څه ورسره وکړو؟ ما وی واپس یې که د یو 10 روپو سیره خو به یي که نه ده، ما دغه 10 روپۍ واله یوه قاعده یوه سپاره پې واله جومات کې کېده، څوک به پې سبق وایي ده ته بیا ثواب رسي. دا بلکل رواجونه دي، رسمونه دي، ناروا د شریعت خلاف کار دی. او بل نقصان یې ته وښیم، د مقبرو کې چې د کومو قبرونو باندې کل نفس ذائقة الموت لیکلي وي که نه لیکلي، او چا باندې غټه پرده پرته وي په هغې کې اخري 4 قل لیکلي، آیات کرسي پې لیکلي او د شپې پې دا سپي او ګیدړان میچازې کوي. وایه د ده ثواب کېږي که ده ته به الله عذاب ورکوي؟ د قرآن الله دې له رالیږلی دی چې ته په کپړه لیکو هغه بیا په قبرونو خوروه. دغه سړی چې د قبر کې پروت دی ټول عمر قرآن ته نه نږدې کېده، جومات نه نه پرتو، عالم نه مدرسې نه پرتو، او ته اوس له په قبرونو باندې غلافونه خورې او که خورې نو هغه ته به څه پیدا وي؟ ستا څه خیال دی؟ خیر القرون کې داسې چېرته نه دي شوي.